براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. دا سورۃ توبہ دے. مخکې د دې سورۃ نه سورۃ انفال ذکر شو. په دې کې د کفارو ذکر په سورۃ انفال کې چې د کفارو سره کومې وعدې شوې وي هغه وعدې کفارو ماتې کړلې. نو د هغې سورۃ انفال د مواعیدو د وعدو د هغې تذکره ده په دې صورت کې. دې صورت کې بسم الله نه ده لیکلې شوې او بعضې خلق پکې باعوذ بالله لیکي. اعوذ بالله من غضب الجبار او قید الکفار او وغیرہ وغیرہ د دې وی اس اصل نشته ده. د دغه د اعوذ بالله لیکلو یا چې کوم دینو د دې نور الفاظ او د دې اصل او بنیاد نشته ده. البته بسم الله چې په دې کې نه د لیکل شوی د هغه درې وجه مفسرین او حضرات ذکر کړی دي. یو دا ده چې د سورۃ انفال او د سورۃ توبه دا دواړه سورتونه دا یو سورت دی. د بعض مفسرینو په نظر باندې او د دې وجه چې دا یو سورت دی نه یو بسم الله ورله کافي ده چې اول د سورۃ انفال کې لیکل شوی ده او دویمه وجه دا ده چې بسم الله د پاره د اظهار د امن ده او په دې صورت کې بیان د سره د نقض د عهد ده چې هغه سبب د غضب د الله تعالی ده. وعده ماتول دا د الله د غضب چې کوم نه سبب ده. نو په دې وجه په دې کې بسم الله نه د لیکل شوی چې بسم الله خو د پاره د اظهار د امن او د اطمینان وي. دا ورله عقلی وجه ده. یو بل درېمه نقلی وجه هغه دا ده چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کو چې دا دواړه سورتونه دا سورۃ انفال ولی مخکې لیکل شوی دی او دا سورۃ توبه ولی وروسته لیکل شوی ده. پکار خدا دې چې سورۃ توبه مخکې وي او سورۃ انفال وروسته وي ځکه چې سورۃ توبه دا د قبیلې د میینو نه ده. دا د هغه سورتونو نه چې هغه د سلو نه هم سیوا دي د سلو آیاتونو نه هم سیوا دي. لکه په دې سورۃ توبه کې یو کم 10 او 100 آیاتونه دي. نو دا مخکې پکارو د میینو سره او سورۃ انفال هغه مختصر دی هغه ورسته پکارو. دا سوال شاو کو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورله جواب ورکړ
چې دا دواړو صورتین قرینتین دي، دواړو صورتین څه دي؟ قرینتین دي، دا د یو بل ملګري دي او دا په حکم د یو صورت کې دي. نو دا بیا د قبیلې د میئینو نشو. سورت انفال هم د قبیلې د څه نشو؟ د قبیلې د میئینو نشو. دا درې جوابونه دا مفسرینو حضراتو کړي دي او دا خبره چې په دې کې اعوذ بالله من النار او واعوذ بالله من کید الکفار خیال کراله، وې د دې د احادیثو نه هیڅ ثبوت نشته دی. باقی د دې سورۃ توبه کې د براءت ذکر الله پاک کوي او د معاهدې ذکر او داغه د نقض عهد ذکر کوي چې په شپږم کال د هجرت کې چې پاره کې د حدیبیه جهاد شوه، هغه شپږم کال د هجرت کې معاهده شوه چې د لسو کالو پورې به قریش او مسلمانان د یو بل سره جنگ نه کوي او د یو بل ملګری ته به هم څه تعرض نه کوي. دا معاهده مسلمانانو او د قریشو په منځ کې وشوله او په دغه زمانہ کې بنو بکر هغه د قریشو سره عهد وکړو او بنو خزاعه د نبی علیه السلام سره عهد وکړو چې موږ به د یو بل سره جنگ نه کوو. بنو بکر د قریشو سره عهد وکړو او بنو خزاعه د نبی علیه السلام سره عهد وکړو چې جنگ به نه کوو. کال پکې تیر شو، نبی علیه السلام په اوم کال د هجرت باندې د عمرة القضاء لپاره راغی، ولې معاهده کې دا خبره هم شوې وه چې لس کاله پورې به جنګ نه کوو، په یو کال پس به ته راځې او عمره به قضا د عمرې به کې، تا ته به اجازت وي، خو د ځان سره به توره نه راوړې، او که راوړې نه په کاټۍ کې به څه بند وي، په ارادې د جنگ باندې به نه راځئ کعبې شریفې ته. خیال کراله که په دې دوران کې قریشو د جنگ تیاری شروع کړلې. قریشو د جنگ تیاری شروع کړلې د نبی علیه السلام په مخالفت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په تیاری باندې پوه شو، لکه دا ملکونه چې دا کم ملک دغه کوي میزایل ډزای یا چې کوم نه سنور سره جنگی تیاری کوي، نو د نورو ملکونو نه په اجازه اخلي. نو نبی علیہ السلام ابو سفیان صاحب ته خبر راولېږي چې تاسو دا تیاری د جنگ د څه لپاره کوئ؟ تاسو خو زموږ سره د لسو کالو څه کړې ده؟ معاهده کړې ده. حضرت ابو سفیان پوه شو ویسې بیا د سره عهد کوو، منګه جنگ اراده نشته دی او بیا هم د سره عهد کوو، دا خو مونږ اسې چې کوم نه ځان تیار ساتو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره بیا دوباره معاهده ونه کړله او د دغه معاهدې د ماتولو معافي ورته وکړله، او بلکې حضرت ابو سفیان ته دا خبر راولېږي چې لا تسریب علیکم اليوم، لکه څرنګه چې یوسف علیه السلام خپل رونه معاف کړیو، ما هم تاسو معاف کړي. او پاتم کال باندې فتح د مکې وشوله، ځکه دوی خپل عهد مات کړی. د نبی علیه السلام چې کوم ملګري بنو خزاعه د هغې سره عهد مات کړی، نو د دې وجه نه چې کوم دی نبی علیه السلام
پاتم کال باندې بیا د دې سره د جهاد اعلان وکړو او په دغه فتح مکې په وخت کې ډېر سرداران د کفارو مسلمانان شو. په دغه وخت کې د فتح مکې په وخت کې کفار 4 قسمه شو. یو قسم هغه چې حدیبیه کې صلح کړې وه او خپله صلح یې ماته کړې وه. نو یو دغه د قریشو کفارو هغوی ته نبی علیه السلام د جهاد اعلان وکړو، براءة من الله ورسوله سره په دې سره یې ورته د جهاد اعلان. او دویمه هغه ډله وه چې د هغوی سره اډو صلح نه وه شوې. او درېیمه هغه ډله وه چې د هغوی سره خو صلح شوې وه خو تعین د وخت پکې نه و شوی. تعین د وخت پکې نه و. دا درې والا ډلې چې وي د دې درې واړو سره اعلان د جهاد دی. اعلان د څه دی؟ د جهاد دی او اعلان د براءت دی. یو هغه ډله چې هغوی سره وعده شوې وه په حدیبیه کې خو ماته یې کړله. او دویم هغه ډله ده چې د هغوی سره اډو معاهده نه ده شوې. او دریم هغه ده چې وخت مقرر نه دی، وعده ورسره شوې وه خو وخت مقرر نه و، د دې وجه نه د هغوی سره نقض عهد دی. او څلورمه هغه ډله ده چې د هغوی سره معاهده شوې وه او په هغوی کې لا 9 میاشتې پاتې وې. معاهده ورسره شوې وه چې هغې ته بنو مدلج او بنو کنانه ویلی شي. د بنو مدلج او د بنو کنانه سره معاهده شوې وه، نبی علیه السلام ورسره وعده کړې وه خو په هغې کې لا 9 میاشتې پاتې وې. نو صرف دغه یو ډله هغوی ته براءت او اعلان جهاد نه و. او باقي د نورو درې واړو ډلو ته چې دا قریشو او د هغې آس پاس نور اقوامو د هغوی سره د اعلان د څه دی؟ اعلان د جهاد دی. نو الله جل شانه فرمایي براءة من الله، بیزاری دا بیزارواله دی د جانب د الله تعالی نه، بیزارواله دی د څه نه؟ د معاهدې نه، د جانب د الله تعالی نه او د رسول د الله تعالی نه. الی الذین هغه کسانو ته عاهدتم چې تاسو ورسره وعده کړې ده، من المشرکین چې مشرکین د مکې دي یا د اطرافو دي. فسیحوا تاسو ته اجازت دی چې وګرځئ فی الارض په ځمکه کې 4 اشهر 4 میاشتې. دا 4 میاشتې دا اشهر حرم دي. دا آیتونه چې کوم وخت نازلېدل دغه وخت سو اشهر حرم وی. اشهر حرم کې تاسو ته د ګرځېدو په عربو کې ګرځئ، تاسو ته جنگ د سره نه کېږي. خو چې کله 4 میاشتې تېرې شولې بیا هم که تاسو کافر وای ایمان هم نو راوړی بیا به د سره جنګ کېږي. واعلموا پوه شئ انکم بېشکه تاسو چې غیر معجز الله نه عاجز کوونکي الله تعالی لره. الله به ضرور ستاسو نه انتقام علي. وان الله مخزي الکافرین، الله رسوا کوونکی دی کافرانو لره. واذان من الله، اعلان دی د جانب د الله تعالی نه او د رسول د الله تعالی نه الی الناس خلق ته یوم الحج الاکبر، په ورځ د حج اکبر باندې. حج اکبر په 9 کال د هجرت باندې حج اکبر وشو. خیال کرا لکه حج اکبر حج ته ویلی شي. یو حج اصغر دی هغه عمرې ته وایي او حج اکبر څه ته وایي؟ حج ته وایي. دا چې نه چې د جمعې په ورځ عرفه راغله نو دغه حج اکبر دی. دا خو مونږه مشهور کړې ده. ان الله بېشک الله تعالی بریء بیزاره دی من المشرکین، د مشرکینو نه. حضرت علی کرم الله وجهه نبی علیه السلام د اعلان دپاره مقرر کړ. ځکه د عربو دستور دا و چې په خاندان کې به کم سړی مشر و یا جنگي مشر کړی به نو هغه به بیا اعلان د څه کو؟ اعلان د براءت به یې کو. ورسوله
بشک الله تعالی بریء من المشرکین دا بیزار د مشرکانو نه ورسوله دارنګ رسول د الله پاین توبتم کتیر تاسو توبه ویسلا او د کفر نه واپس ولې په هو خیر لکم دا ډیره بهتر د تاسو لره وین تولیتم کچره تاسو اعراض کو فعلم پوش انکم غیر معجز الله بشک تاسو نه عاجز کوونکې الله لرا الله نشي ستړي کوله تاسو بس ستړي شئ وبشر الذين كفروا زیر ورکای حبیبا کافرانو تابع عذاب علیم په عذاب درناک سره الا الذين مگر براءت نشته ده ها اعلان جهاد نشته ده چاته الذين کسانو ته تم چې تاسو سره لوز کړي دي من المشرکین چې هغه مشرکان دي هغه څوک دي بنو کنانا او بنو مدلج ثم لم ينقصوكم بیانې دې مات کړي تاسو نه شیان یو ذره د وعدینا هغه کې کمې نه دې کړي لم ينقصو کمې نه دې کړي ولم يظاهروا عليكم او نه غلبه کړی دا پتا سو باندې احدن پای چا تاسو باندې خیال کراله تاسو په یو معاهد باندې هم غلبه نه دا کړی تاسو د یو معاهد سره هم نقد عهد نه دی کړی فاتم پورا کوي دی الیهم دوی ته عهدهم وعده دی دا نه همیاشته ولا پورا کوي الا مدتهم تر مودی خپل پوری ان الله يحب المتقين الله تعالی محبت کوي د پرهیزګارو سره چې هغه وعده نه ماتي فیضان صلح الاشهر الحرم کله چې ختم شي دغه اشهر حرم چې څلور میاشتې دي فقتلوا المشرکین بیا وجنه مشرکان بیا وجنه مشرکان بعض خووی بعض مفسرین چې په وم کال د هجرت باندې حرمت د اشهر حرم منسوخ شوه دي او د دې آیات ته معلومیږي چې اشهر حرم حرمت نو منسوخ جواب بتنه سکو جواب بتنه دا کو پوښې به کنه چې یو وجوب د حرمت ته یو نفس حرمت ته نفس حرمت خو تر قیامت پورې باقی دی خیال کرا لکه او وجوب د حرمت د دغه وم کال پورې وو فقتل المشرکین بیا وجنه مشرکان حيث وجدتمهم چرته چې تاسو مومای وخذوهم او ونی سیدی لرا یعنی د دین اورستو بیا تاسو ته عام اجازت ته دسو د قتل د مشرکان نسی دی لرا واحصروهم بندوی دی لرا وقعدو لهم کینی دی تا کل مرصد په هر چک مورچه باندې په هر مورچه کې وته کینی بیا ناراسته مکوي فاین تابو که مشرکانو توبه ویسلا او د شرک نه واپس شو واقاموا الصلاة قائم کمان ذرا و اتوا الزکات ورک زکات لرا یواد ایمان نه چې مون شروع کی او زکات شروع چې مونږ او زکات نه شروع کړې بیا هم وځي په ایمان راوړلو باندې چې کوم دې بیا ما معاف کوي دینا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا استدلال د دې آیات کریمه نه کاو چې کوم کسانو د زکات نه انکار کړي دي زما د په الله قسم چې د الله پیغمبر له غوړندې ورکاو او مال اوس غوړندې نه راکې کنه هم به سره جهاد کو اگر کدی کلمه وای دا چاوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دا آیات کریمه به په استدلال کې پیش کاو چې اواز موږ نه کافی نه ده ما بلکې ورسره زکات هم ورکای په خلو سبیلهم بیا آزاد کای لار د دی توبه وی سره بیا وت سموای ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخشش کوونکی مهربان دی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ كَتَتَ يَوْدَ مُشْرِكَانُنَا اِشْتَجَارَكَ ستانه پناه حاصل کړلا زما حبیبا که یو مشرک تعالی راشي او وایي چې صاحب زه امن غواړم سوکم ستانه امن غواړم چې مال امن راکم ما تعالی صبر وکړه په ایمان کې سوچ کوم نو ورته امن ورکا څومره امن چې نه غواړي فاجر هو دل امن ورکا دته عهد استیمان ویلش حتی يسمع کلام الله حتی چې دی واوري کلام د الله تعالی
مهلت ولا ورکا دی به د صحابه کرام سره میلاو شي خې خبرې به واوري سوچ به وکړي ثم ابلغه بیا ورسوه دلره مأمنه ځای د امن خپل ته کم ځای کې دی اوسېږي راځي صحابه کرامو سره خبرې کوي دی او بیا ښه د خپل امن ځای ته ورسوه ذالک دا په سبب د دې سره بیانهم بېشکه دا مشرکان چې دی قوم لا یعلمون هغه قوم دی چې علم نه لري دی له ښه مهلت ورکړه کیف یکون للمشرکین څرنګې بشي دپاره د مشرکانو عهد وعده عند الله پنځ الله و عند رسولی پنځ د رسول الله تعالی مشرکان د وعدې پابندي نه کوي الا الذين عاهدتم مگر هغه کسان چې تاسو سره وعده کړې ده عند المسجد الحرام پنځ د مسجد حرام باندې فمستقاموا لكم سو پوری چې دی قایم وي تاسو ته په خپل معاهدې سره فاستقیموا لهم تاسو قایم شئ دی ته چې هغه څوک دي بنو مدلج او بنو کنانه ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم څرنګه بدی وعده او ساتي د دوی د وعده پابندي نه کوي دا مشرکان وان يظهروا عليكم کدی غلبه حاصله کی پتا تو باندې لا يرقبوا بیا انتظار نه کوي فيكم پتا تو کې الا د قرابت ولازمانه د معاهده دادا چې دروغجن خلق دی معاهده د سره کوي خو کوم مقیده باندې بیا مونږ لکانه نه بیا تور عزمي بیا نه د قرابت خیال ساتي او نه د معاهده یرزونکم ظاهر کې خوشحالی تاسو لرا بیا فوایم په خلوخ په باندې وتعبا قلوبهم انکار کوي زړونه د دې په زړونو کې د دې د مسلمان سره سره نفرت واکثرهم فاسقون اکثر د دین نه فرمایي اشتروا بیاات الله دوی هغه چې په آیاتونو د الله تعالی باندې سمنن قلیل عوض دا خلق دی چې دی په آیاتونو بدلول پس صدوا عن سبیل الله دی واپس شوی دی خلق واپس کوي د دین د الله تعالی نه انهم ساء ما كانوا يعملون ډیر بدترین دی چې کوم عمل دی کوي لا يرقبون دی انتظار نه کوي په مؤمنن پشان د مؤمن کې الا د قرابت ولازمه نه د معاهده دی نه د قرابت خیال ساتي نه د معاهده اولئک دا خلق هم المعتدون تجاوز کوونکي دي فإن تابوا قضي توبه واستلا واقاموا الصلاة قائم كما انزل روات الزكاة ورك زكاة فإخوانكم في الدين دارون الساسدي بدين كي ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم قضي ما تكر وادخفلا من بعد أهوك وإن نكثوا أيمانهم قضي ما تكر قسمون أخفل تاسو سره معاهده کړی دا او قسمونه مات کړل من بعد عادم پس وعده خپلنه چدا څوک کفار د يهودو وعده کړی وي او معاهده ما تکړه څنګه په بدر کې د کفارو امداد کو غیر به د مدینې نه رسد او خوراک رساو او بیا په احد کې کعب ابن اشرف هغه 10 کسان راوستیو د معاهده د ماتولو د پاره کعبه شریفه ته او په کعبه شریفه کې د چکم دینو د حضرت ابو سفیان وغیرہ نور کفار سره سو کو عهد انهم فقاتلوا چکل دوی وعده ماتي کی فقاتلوا بیا جهاد کوي ائمه الکفر د امامانو د کفر سره د امامانو د کفر سره بیا څه کوي جهاد کوي دا کفار سدي دا د کفر امامان دي انهم بشکدا کفار چې لا ایمان لهم نشتا قسمونه د دې لعلهم ينتهون نو جنگ سره کوي چې دوی څه شي چې د دې باندې زور راشي لعلهم ينتهون چې د مخالفت نه شي منش الا تقاتلون آیا تاسو جهاد نه کوي قوم داغه قوم سره نه کسو ایمانهم چې دوی مات کړ قسمونه خپل قریش خپل قسمونه مات کړل د صلح حدیبیه نو ورستو وهم اراده وکړه دا مخکنی څوک دي دا مخکنی ائمه الکفر دا يهوديان دي او دا قوم نکسو ایمانهم دا څوک دي دا قریش دي وهم دي اراده وکړه به خراج الرسول پیستلو د رسول صلی الله علیه وسلم سره خیال کراله قریشم د الله حبیب د کلی نه استلې دي او يهوديانم د الله حبیب د کلی نه د استلو عهد کړو لا يخرجن الاعز
منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهم بدؤکم او دی مشرکانو شروع کړی دا پتا سو باندې په نقد عهد سره اول مرتين په اول ځل باندې دی عهد مات کړی دی. اتخشانهم آیت تاسو یریږئ د دینا د دینه بیر نه کوي استفهام انکاری دی. خام والله احق ان تخشوا الله حقدار دی چې تاسو ویریږئ د دنه ان کنتم مؤمنین. قاتلوهم وجنه دا مشرکان دی کې څلور پنځه حکمتونه دي. وجنه یو حکمت دا دی يعذبهم الله بأيديكم دی لبا الله عذاب ورکی پلاسونو ستاسو باندې ستاسو پلاس په ولا سزا ورکی. دویم حکمت دا دی ويخذهم رسوا بکی الله تعالی دوی لرا پلاس ستاسو باندې دا دویم حکمت. دریم حکمت وینصرکم علیهم تاسو لبا غلبه درکی په دی باندې عزت بم قائم شي تاسو لبا غلبه درکی. څلورم حکمت ويشفي صدور قوم مؤمنين ايخ بکی الله تعالی سینې د قوم مؤمنانو د مؤمنانو زړونه او پیخ شفا بو ته حاصل شي. او پنځم حکمت ويذهب غيظ قلوبهم الله بختم کی غصه د زړونو د دی د زړه هغه بوغمه به ختم شي. اشپغم حکمت ويتوب الله على من يشاء الله برجو د رحمت کی چاته چیرا دوشي. دا پکې شپغم حکمت د چا زړونه به الله تعالی ایمان طرف ته سکی مایل. والله علیم حکیم. ام حسبتم یا تاسو ګمان کوي ان تترکو چې تاسو به پرې خودلې شي. تاسو څه خیال دی چې بغیر د جهاد نه به تاسو پاتې شئ؟ مسلمانانو ته خطاب دی. نه ضرور تاسو الله تعالی عزمی چې تاسو مجاهدین یې او د الله لپاره مال او جان قربانول شي او کنه شي. دا پکې وم حکمت دی. د جهاد وم حکمت سره تمیز راوستل د مجاهد او د غیر مجاهد. دا وم حکمت دی. ولما يعلم الله الذين حالان کې نبی معلوم کړی الله تعالی هغه کسان جهادو چې مجاهدین دي منکم تاسونا. دا ولما دا وم حکمت. ولم يتخذوا من دون الله اتم حکمت دا ده چې دا معلومات شي چې د نورو کفارو سره دوستانه کوي او کنه کوي. ولم يتخذوا عضيبنين سليما سوا د الله تعالی او د رسولنا او ما سوا د مؤمنانو ولی جهاد دوستانه دا الله او رسولنا به بل څوک دوست نه ګرځول. چې بل څوک دوست وګرځاو نه پته ولګیدل چې دا سړي دا کلک مشرکان دي. ولیجا دا رازدار ته ویخه بتانا او ولیجا. رازدار ته ولیجا ولی وی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. ولیجا هغه چاته وی چې داغه سره د زړه رازي. والله خبیر بما تعملون. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. شان نزول د دې آیات کریمه دا ده ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بیان کړی دی چې زما پلار د بدر په غزا کې څه شو؟ قیدی شو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نو مسلمانانو ولا پیغور ورکا وګوره ته دومره خپلې سړی دا زوی دی دومره لوی صحابي دی او ته د الله د پیغمبر ترې او تا چې کوم نه نو سکو د پیغمبر په خلاف کې دی تور راغسته و څه ناروا دي کوله. دی خو قیدیانو کې راغله او کنه نو بیا مسلمانان زور ورو کنه مسلمانانو ته پیغور ورکا. دا ورته وی زما بدی یادوي ازما گناهونه یادوي زما نیکي نه یادوي. مکه وا په مکه کې با حاجانو ته بچا ورکولې پوه شو به او پلان کې کار مکه معظمه کې تعمیری کار وا چا کاو او هغه ځای کې بچ کم دینو د خدمات بیت الله بچا کول. دا خبره وته چې کم نه یاد کړل خیال کړه. نو دا آیاتونه خدای پاک نازل کړل چې د جمعات په خدمت باندې
چې څوک فخر کوي سره د کفر نه دغه هیڅ عمل نه دی، دا ما ته قبول نه دی. پوه شئ به کنه د جماعت هغه خدمت قبول دی چې هغه د ایمان سره د څه سره د ایمان سره. دینه دا یو مسله معلومه شوله، خیال کراله کنه چې کافر با متولی د جماعت نه جوړه، کافر با متولی د جماعت نه جوړه. پوه شئ به کنه د کافر نه بچندم نه قبل د جماعت لپاره اسنه چې دې په قبضه وکړي. خیال کراله کنه. او تفسیر مظهری دا مسئلې لیکلي دي چې د کافر نه با کافر به متولیم نه جوړه، د کافر نه با د جماعت لپاره چې کم دینو چندم نه اخلي. باقی په جماعت کې خدمات کول چې دي سره د ایمان نه، دا د جماعت تعمیر دی، د جماعت آبادی دی. خیال کړه لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي ما کان للمشرکین، مناسب ندی مشرکانو لرا ان یعمرو چې دی تعمیرو کی مساجد الله د جماعتونو د الله تعالی، من دا الله تقبل ندی. شاهدین علی انفسهم چې شهادت کوونکي دي په خپل ځان باندې بالکفر په کفر سره. اولئک حبطت اعمالهم، دا خلق چې ضایع شو اعمال د دي که هر څومره قربانۍ په بیت الله شریف کې کړي دي هغه قربانۍ هیڅ دي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، دا گرد و غبار دی. اولئک حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. انما يعمر مساجد الله، بشک جوړي جماعتونه د الله تعالی من آمن بالله، څوک چې ایمان لري په الله باندې. چا چې د جماعت د تعمیر کې حصہ هغه صلا دا گواه دی په د باندې د څه د ایمان. والیوم الاخر، او څوک ایمان لري په آخرت باندې. واقام الصلاة، قائم کوي مانځه لره. وآت الزکات، ورکوي زکات لره. ولم یخش الا الله، نه یریږي بغیر د الله نه. فعسا قریب دا اولئک دغه کسان یکونو من المهتدین، چې دا هدایت والا دي. دا خلق هدایت والا دي چې د جماعت خدمت هغه د ایمان سره کوي. پوه شئ به کنه. یو بل حدیث کې راځي د چې کله حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د طلحه رضی الله مسلمان شو، د طلحه ابن شیبه چې هغه د جماعت کنجانې وسره وي، دا هغه سره چې کوم دین واکه خبرې شروع کړلې. طلحه ابن شیبه ورته وی چې زه ما سره چابیان دي او زه کچرې په بیت الله کې دن نشپه کول غواړم نه کولی شم، نو زما فضیلت زیات دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې ما با حاجانو توبس کولې. پوه شو به کنه، نو زما فضیلت زیات دی. وی علی کرم الله وجهه وی چې ما شپږ کاله د نورو مسلمانانو نمخ کې کعبه طرف ته چې کوم دین سجده کړې ده او د نورو مسلمانانو نمخ کې زه مسلمان شوم. خیال کراله کنه، نو ما ته فضیلت حاصل دی. گویا کې درې واړو په خپل چې کوم دین عمل باندې سم مفاخره وکړه. نو الله جل شانو فرمایي چې نه هغه خدمات چې د بیت الله شریف سره د کفر نشوي دي د هغې هېڅ چې کوم دی نه قیمت نشته دی. اجعلتم سقایة الحاج، آیا ګرځولې دا تاسو خړوبوالی د حاجیانو، و عمارت المسجد الحرام، او عمارت د مسجد حرام. دا رد دی په چا؟ په دغې مفاخرې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ باندې. آیا تاسو ګرځوئ دا خړوبوالی د حاجیانو کمن پشان د ایمان د هغه چا آمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې، والیوم الاخر وجاهد فی سبیل الله لا یستوون، چریم دا برابر ندي. دا مؤمن او دغه خادم د مسجد دا دواړه برابر ندي. والله لا یهدی القوم الظالمین. الذين آمنوا وهاجروا، کم کسانو چې ایمان راوړو او هجرت وکړو، وجاهدوا فی سبیل الله، جهاد وکړو په لار د الله تعالی کې، باموالهم وانفسهم. دا خلق الله ته ډیر محبوب دی چې هم ایمان راوړي، هم هجرت او هم جهاد. اعظم درجه عند الله،
واولئک هم الفائزون، دا کامیاب خلق ته. یبشرهم ربهم برحمت منه، دی ته زیری ورکوي الله تعالی پر رحمتونو خپله پر رضا خپلې سره، پر رضا خپلې. دا د الله تعالی مرحومین او مرضیین دي. وجنات لهم، او دوی ته الله تعالی بشارت ورکوي په جنتونو سره، فیها نعیم مقیم، چې هغې کې نعمتونه همیشه دي. د دې نه بل فضیلت د چا؟ د مهاجرینو او د انصارو ثابت شو چې دا خلق مرحومین د الله دي او دا مرضیین د الله دي. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو منی سیخ خپل پلرونه و اخوانکم رونه خپل اولیاء په دوستانو سره. خیال کراله پلار ته ورور ته به دوست نه وایي چې کله دوی کفر خوښ که او ایمان پرېښودن، دغه پلار ورور ته به دوست نه وایي. پوه شوې به که ان استحب الکفر، کدی خوښ کو کفر لرا علی الایمان، ومن یتوله منکم، چا چې د کفارو سره دوستی وکړه، اگر که پلار وي اگر که رور وي، فاولئک هم الظالمون، دا ظالمان دي. دا څه دي؟ ظالمان. قل ان کان آباؤکم، او اے حبیبا کچر پلرون ستاسو، و ابناؤکم زامن ستاسو، اخوانکم رون ستاسو، و ازواجکم بیبیان ستاسو، و عشیرتکم اقام قبیله ستاسو، و اموال او اغمالون اقتربتموها چې تاسو کسب کړی دي، و تجارتون اغه تجارتونه تخشون کسادها چې تاسو یریږئ د کوټوالي لاغې نه. تاسو هجرت ته دې وجنه نه کوئ. دا آیاتونه په فرضیت ته هجرت باندې څه دي؟ دال دي. خیال کرا لکه چې هجرت به کوئ، هسې نه چې تاسو د دغه پلار د وجې نه، د رور د وجې نه، او د مالونو د وجې نه، د قبیلې د وجې نه د هجرت نه پاتې شئ. پوه شوې پې که نه؟ او یا د تجارت د وجې نه چې تاسو هېرېږئ که موږ مدینې منورې ته لاړ شو، تجارت په کوټه شي. پوه شوې پې که نه؟ ومساکنو ترضونه، یا هغه کورونه چې تاسو پې خوشحاله یې. دلته هم بنګلې جوړې کړي دي په مکه معظمه کې، که وځئ نه دا د نه پاتې کېږي. صاحب یو بنګله مې پکې ولیدله د ګټو دومره دنګه چې څلور پنځه چته راته ښکارېدله. پوه شوې که نه؟ او کړکۍ پکې چې کوم دی نو ودرولې وې، کړکۍ او د ګټو خېجولې وه. دا غونډې ګټې نه دي زمونږ، دا غونډې ګټې. سړی حیرانېږي چې خدایا دا په څه شکل داسې. او پکې لرګي ایښي په دیوال کې، ځای په ځای لرګي ایښودي. مونږ پکې ډاټ ته څه د سیمټو لګو، هغې پکې ډاټ ته څه د لرګو لګوله. احب الیکم، دغه کورونه تاسو ته ډېر محبوبي من الله، د هجرت د الله تعالی نه، و رسولي، د رسول د الله نه، و جهاد فی سبیلي، او تاسو ته محبوبي د جهاد نه چې د الله په لار کې جهاد وشي. فتربصوا، بیا انتظار کوئ حتی یأتی الله، حتی چې راتلو کې الله تعالی به امره په فیصلې خپلې سره. فیصله یې څه ده؟ چې تاسو له عذاب راشي. که تاسو هجرت نه کوئ نو عذاب بدل راشي. پوه شوې به که نه؟ د امره نه مراد څه دی؟ عذاب دی. دا تفسیر حسن بصري رحمت الله علیه کړی دی. یا مراد د دې نه جهاد دی، حتی چې الله تعالی په تاسو باندې څه کړي؟ د جهاد فیصله وکړي. پوه شوې به که نه؟ دا تفسیر امام مجاهد کړی دی. یا د بامره نه مراد فتح د مکې ده. انتظار کوئ تر فتح د څه پورې؟ د مکې پورې. پوه شوې به که نه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله هدایت نه کې قوم فاسقانو ته. دا آیات د هغه خلقو په شان کې نازل شوی دی چې هغوی په محبت د دې څیزونو کې د هجرت نه پاتې شو. حالانکه هجرت ته مکې معظمې نه سو هغه فرض. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة، دا بیان د جهاد دی. بیان د جهاد دی پس ته فتح د مکې نه. او شان نزول دا دی چې کله فتح د مکې وشوله نو د حوازن قبیله چې هغه د طایف او د ټوله علاقه دغه ته حوازن ویلی شي، د دغه قبیله چې کم دی نو هغه
ویریدل چې یاره پرون د مکې والو نمبر او سبا زمونږ نمبر دی پوه شوې به که مکې والا خو یې تس وس کړله او قتل یې کړله پوه شوې به که نه چې چا ایمان راوړو هغه ایمان راوړلو نو اوس پسې خو مونږ په ګاونډ کې 10 میله فاصله ده نو 10 میله څه شی دی لکه د دې ځای نه پیر بابا والا پوه شوې به که نه نو دا هسې نه که مونږ ته یې مخ شه که نه نه بیاړو زمونږ خیر نشته دی پوه شوې به که نه خیال کې راله که نه دوه ښځې وي یو خاون وایي چې کوم دی نه هغه یوه واله بلې وایي خدای خیر خدای خیر چېرته په تیرو یې ورته مخه نه شي بس چې ګزار وله په تیرو راواچو که نه اړو بیخي ته خلاص شي پوه شوې به که نه نه حوازن والا چې کوم دی نه ویرېدل وایي هسې نه چې نبي علیه السلام اوس مونږ غاړې ته مخکې نه دی لښکر یې تیار کړ د 28,000 چې کوم دی نه کسان قبایلو ته چې کوم دی نه اعلانونه وکړله چې زمونږ سره په دې کې تعاون وکړئ امداد وکړئ او د قبیلې د خیال کراله که نه بنو کعب چې کعب ابن مالک و نه مالک ابن عوف و مالک ابن عوف د قبیلې مشر و د هغه په سردارۍ کې دوی لښکر تیار کړ د 28,000 خلکو بنو کلاب ورته وایي هغه هم چې کوم دی نه تعاون وکړو خیال کراله ډېر قبایل د دې سره ملګري شو او زنانا او نارینا بوډاګان ماشومان ټولې 4,000 پکې ځوانانو او نور چې کوم دی نو دا بوډاګان او زنانا او ماشومان داخل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې دغه حمله کول غواړي څوک بنو حوازن او لوی لښکر یې جمع کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته کوشش شروع کو په مکه معظمه کې ولې مکه معظمه خو فتح شوې وه خیال کې راله که نه په مکه معظمه باندې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ معلم مقرر کو او عطاب ابن اسید رضی الله تعالی عنہ هغه دغه د گورنر مقرر کو په مکه معظمه باندې او د جنگ تیاری نبی علیہ السلام شروع کو حضرت صفوان ابن امیہ دا د قریشو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته د اسلحه او چې کم دینو پیشکش وکړو چې موږ له اسلحه د جنگ د پاره راکا او موږ له عاریتن راکا د بيدن ناخلو عاریتن موږ تراکا واپس پیدل بیا درکاو نه حضرت صفوان ابن امیہ هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سل زغری ورکړلې خیال کراله سل زغری ورکړلې او نوفل ابن حارث هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 3,000 نیزې ورکړلې 3,000 نیزې او داسې مختلف طریقې سره نبی علیہ السلام جهادي سامان تیار کو 14,000 مجاهدین د نبی علیہ السلام سره تیار شو 2,000 غلامان او موتقین او دا 12,000 چې کم دینو دا 2,000 بیا د مکه معظمه نه ملګری شو او 10,000 قدوسیان دا د مدینه منورې د مدینه منورې نه 10,000 قدوسیان چې مهاجر او انصار راغلیو لکه دا په تورات کې راغلي دي چې دا آخري زمانه پیغمبر چې دی هغه به د 10,000 قدوسیان سره په بیت الله باندې حمله کوي 10,000 قدوسیان دا په انجیل کې راغلي دي په شی په کنه نو 14,000 چې کم دین تعداد تیار کو او نبی علیہ السلام مقابله تراوتلو دغه مقابله کې الله پاک چې کم دین مسلمانانو ته
فتح ورکړه. په اول ځل باندې خو کفارو سره ډېر زور استعمال کو، ځکه د مالک ابن عوف د خلقو ته جنگي طریقې ښودلې وې چې تاسو به په یو ځل باندې حمله وکړئ چې په دوی روب راشي نو تختی به. خیال کراله په یو ځل باندې دغه شانتې وکړلو او ډېر خپل زور او طاقت استعمال کو. په اول ځل باندې خو اصحاب کرام مرعوب شو. بیا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه جهیر الصوت आवाज ډیر اوچتو په څلور میله کې به داغه आवाज اورېده شو. نبی علیہ السلام आवाज وکړه اصحاب سمورت اصحاب دغه د بیعت الرضوان والا ته आवाज وکړه چې 1500 کسان دي تختیدلی کسان بیا واپس شو. خیال کراله او دوباره حمله چې بیا اصحاب کرام وکړله کفار په دغه کې ورننه وتل، په خپل قلا کې نه وتل. خیال کراله خپل قلا کې نه وتل. هغه 4000 کسان چې هغه د هغې نوجوانان هغه په قید کې راغلل. خیال کراله بلکې بعض روایتو کې 6000 جوانان په قیدیان شو او 4000 وخان دا په غنیمت کې راغله او 4000 ګډې بیزې دا په غنیمت کې راغله او 4000 چې کم دی نه اوقیې 4000 اوقیې د پیسو دا مسلمانانو ته غنیمت شو. نو الله جل شانه د دغه جنگ حنین ذکر فرمایي لقد نصرکم الله بشکتا سره مدد وکړه الله تعالی فی مواطن کثیرة په ډېرو مقاماتو کې و یوم حنین او دارنګ مدد کړي الله تعالی ستاسو په ورځ د حنین باندې اذ اعجبتکم په هغه وخت کې چې په تکبر کو غورځاو تاسو لره کثرتکم کثرت ستاسو. یو موقع کې دی ویله چې لن نغلبا الیوم من کثرتنا پوه شئ به کنه مونږ منن چې کم دی نو دغه دا چرې نه مغلوبه کېږو ځکه زمونږ ډېر لوی چې کم دی نه کثرت دی. مونږ په 314 باندې فتحه کړې ده، اوس خو مونږ 14,000 خلک وو. پوه شئ په کنه ویلن نغلبه مونږ به چرې نه غالب مغلوبه کېږو به نه. الله فرمایي تاسو کې تکبر لوی راله فلم تغن عنکم بچ نه کو تاسو لره د خپل تکبر شیئا یو دره وضاقت علیکم الارض تنگ شول پتا سو باندې ځمکه. کله چې دا یکدم حمله رااله د دشمن تاسو په تیښته شوله بما رحبت سره د فراخۍ د هغې نه ثم ولیتم بیا تاسو وګرځېدئ مدبرین شا کوونکي. ثم انزل الله بیا نازل کا الله تعالی سکینت او اطمینان خپل علی رسوله پر رسول خپل باندې وعلى المؤمنین او دارنګ اطمینان نازل کو په مؤمنانو باندې. وانزل جنودا او الله تعالی نازل کړل لخرې لم تروها داسې لخرې چې تاسو لیدلې نه وي. فرشتې څنګه په بدر کې راغلې وي په حنین کې هم راغلې وي. الله فرمایي فرشتې مې درلېږلې وي تاسو نه وي لیدلې. وعذب الذین الله عذاب کړه کسان کفرو چې کافران دي وذالک جزاء الکافرین. ثم یتوب الله من بعد ذلک بیا الله تعالی رجوع د رحمت کوي بندگانو باندې ورسره دې حال نه علامه یشا پاغه چا چې اراده یو کې والله غفور رحیم. الله بخشش کوونکی مهربان دی. په دې جهاد کې د دې تا حنین په جهاد کې ابو برده رضی الله تعالی عنہ هغه خیال کراله کنه یو واقعه ذکر کوي چې نبی علیه السلام د اوتاس په میدان باندې آرام کاو د دې جهاد په دوران کې چې دا د طلوع حالت دی یا د راتلو حالت دی آرام کاو. اصحاب کرام هم ځای په ځای د ونو د لاندې پراته دي. په دې کې یو کافر راغی نبی علیه السلام ودو او دغه کافر توره چې کم دی نو راواغستله او چې توره راواغستله په نبی علیه السلام یې راغورځوله او ورته یې وویل وی تا به اوس زمانه څوک بچ کړي. نبی علیه السلام آواز واورېد وی الله ما بستانه الله بچ کړي. د الله د لفظ ویلو سره د کافر د لاس نه توره تاوه شو او نبی علیه السلام توره راواغستله.
وی من یحفظک ستا به زمانه څوک حفاظت کوي هغه وی کن خیر آخذین یاره وی دغه دا زما سره احسان وکړه نبی علیه السلام ورته وی زما سره احسان وکړه خیال کراله کنه او یو صحابي دا وی یا رسول الله ما ته اجازه تو که گزار و ترا پریدم نبی علیہ السلام چې زه الله تعالی بچ کړم نما او ته امن ورک ما ته تصور امن ورک خیال کراله دا ابو حنظله رضی الله تعالی عنہ سہیل ابن حنظله رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله ما ته اجازه تو که گزار را پریدم خیال کراله کنه بہرحال دا واقعہ پکې د معجزې په شکل دام په خشي و پدې جهاد کې چې کله فتح وشوله نبی علیہ السلام بیا غنیمتونه په جعرانه کې تقسیمول جعرانه دا یو مقام دی چې الته میقات هم دی دغه ته غټه عمره ویلې شيخه چې څوک عمره الله زی نو مسجد عائشه رضی الله عنها دا په 2 میله کې ده ډېر خلک دی ته دي خو بعض خاص خلک چې وي د پیسو خاوندان وي هغه جعرانه ته دي نه په دې جعرانه کې غنیمت نبی علیہ السلام تقسیماو په دې کې د کفارو سرداران څوارلس سرداران چې کوم نه غرالو او بلکې پاغي کې یو د نبی علیہ السلام رضعی ترمو ابو یرقان نومې دی هغه مراغه او د سوال درخواست چې کوم نه واګي نبی علیہ السلام ته وکړو چې زمونږ نه دی قیدیان نشلي دي شپږ زره کسان او مال غنیمت ترانه نشلي دي نمونږ له دارا کا مونږ سره احسان دا مال غنیمت مونږ ته واپس کا او دا قیدیان مونږ ته واپس کا مونږه اسلام راوړو او اسلام ته تیار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه به د ملګرو سره مشوره وکم چې د دې څنګه خوښه خیال کراله زما دا چې خپل رائے ده چې دا تاسو په دې دواړو سيزونو کې یو شی خوښ کړئ یا غنیمت خوښ کړئ یا قیدیان خوښ کړئ هغه چې مشوره وکړه وې زمونږه قیدیان خوښ دي چې مونږ ته واپس شي قیدیان واپس شي نبی علیه السلام اصحاب کرام جمع کړل او ورته فرمایل چې دا تاسو ورونه دي دی راغلي دي رغبت کوون کې په ایمان کې او زمونږ نه د دې دوه خبرو سوال کوي چې یا مال غنیمت واپس کوي یا دغه قیدیان واپس کوي او کچره قیدیان هم واپس کړل ان شاء الله پراتون کې څو کم کسان خپدي په دې باندې پراتون کې جهاد کې با د هغه عوض منګه چې کم دینه دی لورکو چې راتون کې وخت کم جهاد وشو نو دغه قیدیانو هغه معاوضه به ولمنګه ورکو خیال کراله چنانچه دا څه وشوله او قیدیان دا چاته طائف والا او خپل قیدیان واپس کړل یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انما المشركون نجس دا مخکې بیان د شاو بیان د جهاد د حوازنو او د حنین خیال کراله او دلته د مشرکان حکم الله تعالی ذکر کوي چې مشرکان به جمعات ته مفرې دوي په حالت ته شرک کې مشرکان به جمعات ته نه فرې دوي خیال کراله دې کې درې مذهب دي امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې هر یو کافر هغه په جمعات باندې سره منع دي د امام مالک رحمت الله علیه مذهب دا دی چې کافر به جمعات ته نه ځي امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې دا حرمت د جمعات ته داخله دا د مسجد حرام پورې چې کوم دی نه خاص دی چې مسجد حرام ته به کافر نه نوځي مسجد حرام ته به کافر نه ځي پوه شئ پکې دا د امام شافعی سے مذهب دی زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب دا دی چې کافر هر جمعات ته تللی شي کافر هر جمعات ته تللی شي او په مسجد حرام باندې چې کوم حکم شوی دی چې دی به جمعات ته نه ځي د دینه مراد هغه
داخله د صدب د حج د پاره او د عمره د پاره چې د حج او د عمره د پاره لکه څنګه چې مخکې به کافرانو حج او عمره کوله په حالت د کفر کې په دې باندې حج او عمره څه شوله منع شوله ځکه حج هم په بیت الله کې دن نه کېږي ولې طواف زیارت فرض دی که نه او عمره هم په بیت الله کې څه ده دن نه ده عمره ولې عمره هم چې کوم دی نه بغیر د طواف نه کېږي تاسو پرې ورسېدلی نو زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې د کافر داخله په بیت الله کې صرف د حج د عمرې لپاره ممنوع ده د تعمیرات لپاره خیر دی چنانچه اوس بلا انګریزان صاحب په دې دغه کې چې کوم دی نه دا کوټ پتلونی کړي په کعبه شریفه کې بار چې کوم دی نو واکې په اندر پایو باندې خیجی دومره لکه دا غونډۍ چې دنګه ده دومره دنګ اندر پایو باندې خیجی او تعمیرات کوي په بیت الله کې دنه تعمیرات کوي پوه شوې کنه نہ اللہ جل شانو فرمائے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجسون بے شک مشرکان پلیت دی دا نجاست تدی معنوی دی حسی نه دی ښا اسنه چې تاسو سر لاس میلاو کړلو نو بیا سې چل کې بے انځي پوه شوې کنه دا نجاست سره دا حسی نه دی دا سره حکمی دی ورپسې ځکه نبی علیہ السلام فرمایي الا لا يحجن بعد العام مشرک ولا يطوفن بالبيت عريان اللہ حبیب فرمائی لا يحجن بعد العام مشرک د دې کال نورستو مشرک به حج نه کوي کم کال هغه نه هم کال د هجرت د دې کال نورستو مشرک به هجرت نه کوي دا حج نه کوي ولا يطوفن بالبيت عريان یو بربند په بربند باندې طواف نه کوي کافرانو خو په طواف په څه باندې کو په بربنډه باندې کوه ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديه فلا يقرب المسجد الحرام دوی دین نزدیکی مسجد حرام ته بعد عام هذا فصدې کالنا بعد دین هم کال د هجرت نو ورسو د مشرکانو حج منش نه دې آیات کریمه نه دا د شدی بل حج د عمره د پاره نه نزدیکیږي شافعی سے وای مطلقاً باندې نږدې کیږي اورېکا او دغه سوي خیال کړه غالبا دا د امام سے په مذهب باندې دا تعمیر سده دا جایز کړی دی دا د امام سے په مذهب باندې ښا په بیت الله شریف کې ډېرې مسلې د امام سے په مذهب باندې چلی پوه شئ به معنا کوي نه لکه سنت مونږه کو زمونږ په مذهب باندې سنت دي د فرض نو ورسو د وتر د دغه د فرض د ماسوتن نو ورسو مونږه سنت کو په کعبه شریفه کې احناف کوي او دغه نه کوي شوافع نه کوي و ان خفتم عیلتن کچری تاسو یریږئ د فقیر والینا کچری تاسو یریږئ چې تمون دا کفار منی کو دا یهودا نصارا منی کو چې تاسو به بیت الله ته ناراضی نه تجارتی دغه به خراب شي تجارتی سلسله به خراب شي فقیری به پیدا شي الله فرمای د دې فکر باندې ساتي ها د دې فکر باندې نه ساتي خیال کړه کنه دا لکه څنګه چې دا لا يستوي خبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث دا دلیل چا ویلو یاد دي درته اب وزیرانو فریاد وکړه عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه تا چې دې ټیکسونه دې بند کړل نو دا ملک په سبانه چاله پوه شي به کنه هغه ورته دا ټیکسونه د مخکنو حکمرانانو چې دا خصو دا حرام پوه شي به کنه الا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث دا لکه د حکم د مولانا حکومت خدای پاک په پاکستان راولي ا دوی چې د سود سلسله ټوله بنده نبي ابا اول دغه سره دي په خزانه باندې ډېر لوی فرق راځي ادم ملیشیا خو هیڅ یو کار د سود نه خالی نه حالت خودم رسول دی چې شماري نو الله فرمایي کچری ریږي تاسو د غریبینا
فسوف یغنیکم الله ډیر زر دا چې تاسو له بغنا درکې الله تعالی من فضله په فضل خپل سره ان شاء الله خوږی ان الله علیم حکیم. کړه واقعي زمونږ د لپاره دلیل څه دی چې جمعه تطله د کافر څه دي جایز دی. د لپاره دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې حضرت ثمامه رضی الله تعالی عنہ یو کافر او صحابه پلار روانو بیت الله شریف ته، اصحاب کرام چې ته بغش باندې تلو هغه پولیسو چې کم نه دی ونیس او سیده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راوست، بیت مسجد نبوی ته راوست. نبی علیه الصلاۃ والسلام کې تاسو کو ودا ته چرته روان وي شیخ ستادي پولیسو ونیس